بسم الله الرحمن الرحیم کتاب استتابة المعاندین والمرتدین. گوره علماء کرام و صلحاء امت مسئلہ دا خدا نخواس نعوذ باللہ من ذالک سخلق مرتد شی دین اسلام سرا عناد شروع کی او د حق پرست و مقابله شروع کی. حاکم وقت تا دوی دا ظلم معصیت ورسیده بادشاہ اسلامی حاکم وقت بسکی. اولا مسئلہ دا استتابة المعاندین والمرتدین. اول باغین طلب دا توبه کی مطالبه دا توبه کی چلک تاسو کافر شوئے محاربین یې خپل دی عملنا توبهګار شئ واپس شئ ما الله نه معافیا نه غواړي او چني بیا به موږ تاسو له د سیف باندې علاج کوو. امام بخاری وی استتابة المعاندین والمرتدین. اول با د معاند او د مرتد نه مطالبه ده توبه کوي چې د خپل دی ګناه عقیدی غلطی نه واپس شه او چنین و قتالهم بیا جائز دی دغی قتال ٹھیک شو. دا یو مسئله شو. بعض کتابونه لیکي 3 ورځې بوله مهلت ورکړي چې ته په خپل دی عمل باندې نظر ثانیو کا 3 ورځې او توبه وباسه. نو کې فین تابا نو فاخوانکم فی الدین او که و الا نفسقوا باس اسم من اشرکا دلتا بل نسکه دی بابو اسم من اشرکا و بیان اسم من اشرکا. ٹھیک شو. نو اول باب کی د مرتدین و مطالبه د توبه دا تو صورت دا عدمی اتیان الى توبه قتال دی او بیان د اسم او مذمت تاغا چا اشرک باللہ چا اللہ سر شرکی وعقوبتو فی الدنیا والآخرہ او د شرک دنیاوی سزا او د آخرت سزا اغا سزا د دنیا کی حبط اعمال سزا دا او پا آخرت کی النار دی. وقال اللہ تبارک وتعالی ان الشرک لظلم عظیم ولقوله تعالی ولئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. نمانا شرک ظلم عظیم دے او مرتکب د شرک چرے محبوط العمل دے او مرتکب د شرک چرے خاسر فی الاخرت دے. جی وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت هذه الآيات والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أينا لم يلبس إيمانهم بظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذلك لا تسمعون إلى قول الرحمن إن الشرك لظلم عظيم. دا حدیث کو مخکې تشه مسئله ده چلا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري التحويل وحدثنا قيس بن حفص قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اكبر الكبائر الاشراك بالله وحقوق الوالدين وشهاده الزور ثلاثا او قول الزور فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت. دا منګ ولې چې لیته سکتا براشي لیکل دي چې دیل پارنا چې حضرت دا مسئله ولې بیانې دیل پارمی لیتو سکتا چې حضرت تلک استراحت نصیب شي او لکه دمه ملاو شي. لکه استاد سبق ہوئی میچ کے پاس دے بارو بم بوس کړي پانډای منډای آزاد کړي نو لک استراحت ملاو شي. جی وبه قال حدثنا محمد بن الحسين بن ابراهيم قال حدثنا عبيد الله قال اخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر قال الاشراك بالله قال ثم ماذا قال ثم عقوق الوالدين قال ثم ماذا قال ثم اليمين الغموس قلت وما اليمين الغموس قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب. مکه تیجی دا آسان ده. وفي قال حدثنا یعنی یمین غموس هغه توي چې پاغي باندې ته د پردې مال په پډا کوي. وفي قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود قال رجل يا رسول الله ان اخذ بما عملنا في الجاهليه ان اخذ ايذم مؤاخذه بکی په اعمال چې په جاهلیت کې کړی دي
نبی اسلام من احسن فی الاسلام لم یؤاخذ بما عمل فی الجاهلیه چې چا اسلام راوړ او په اسلام باندې دې پابند شو ګناونه د جاهلیت او تمام شو ذکر الاسلام یاد ما کان قبله جی ومن اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر اخذ بالاول والاخر او هغه چا اساء في الاسلام چې په اسلام کې معصیت وک نو غریب په دې په ګناه اول سره هم او په ګناه آخر سره هم او په دې باندې موږ مخکې باس کړل فضلی پوښوي لکه ګوره دا قلم ته د کافرو او دې ډېر معصیتونه کړو بیا چې دې اسلام قبول کړ بیا رسو بیا معصیتونه شروع کړ نو آیت اسلام نه پس چې کوم معصیتونه وکړ او پرد د قیامت چې دې غریب کیږي نو اسلام نه مخکې د معصیت او د مؤخر معصیت دواړو غریب کیږي نو نور شاه کشمیری سے دار نور علما وی چې دا اسلام نه مخکې چې کوم معصیات شوي دي باغی باندې عدم غریب دا مشروط په ترک معصیت بعد اسلام باندې لیکن قول د جمهور دا نه دی چې قول د جمهور دا نه دی ځکه چې اسلام یاد ما کان قبل خلاص شو اوس کې اسلام نرسته کوم ګناونه کیږي نو دغه په بل محاسبه کې دای خوخه شو رب العالمین خوخه شو او که هغه معاف کی نو مهربان دي د شان سره ډیر مناسب دي چې موږ معاف کړو ها اوس مسأله دي چې یو بل شو دلته دی حدیث نه بساخله ومن صاف الاسلام خذ بالاول تو برستا حاشیه لیکل دي چاچی اتیان په معصیت وکړه په اسلام کې کم اسلام چې دا نفاقی اسلام کم اسلام چې غیر اخلاصي نو خذ بالاول والاخر ٹھیک شو برستا حاشیه ذکر کړی چې ایمان خالص نو یا ایمان صحیح نو یا منافقو چلو باب حکم المرتد والمرتد وقال ابن عمر والزهري وابراهيم باب حکم المرتد والمرتدتی باب د بیان د حکم د مرتد سړی او په بیان د مرتدی خزی نو مرتد سړی او مرتد خزا سړی مرتد شو او یا خزا مرتد شو نو دغه لپاره سری درې ورځې مهلت او بیا دغه نه رسو سری کې توبه وکړو فبیا کینه بیا قتل دی جی قال ابن عمر والزهري وابراهيم تقتل المرتدة واستتابتهم ابراهيم ناهي وی چې مرتد با قتل کیږي او طلب د توبې به کیږي معنی دا چې قتل لګ بیا توبه نو تقدیم او تاخير دی اول به استتابت کیږي او کې توبه ونه وکړ بیا به دوباره بیا به ثانیا قتل وی جی وقال الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم الى قول واولئك هم الضالون وقوله تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وقال ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا وقال من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بان مستحب الحياه الدنيا على الاخره لا ما يقول حقا أنهم في الآخرة إلى قوله ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وبه قال حدثنا ابن نعمان محمد بن الفضل قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن كلمه قال ودي علي بزنادقه فاحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم احركهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس ګور توجه کوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ وا اور باغی وخت کی زنادقه د زنديق نه ده او دې ته زنديق ولي وي دا زنديق هغه چاته وي چې دې مبتن الكفر او مظهر الايمان وي لکه غټ منافقه په خېټه کې دنه کفر پروت دی لیکن دې مظهر الايمان وي مظهر الاسلام وي مزنم کوي تقرنم کوي او ډېر لانجیم کوي لکه ما کې په دې علاقو کې دغه څه شوي دي چې کوم بدی حضرات او مشران او تدیر قریب وکړه
او بیا هغه خلق په دی باندې کې سونه جوړ کړو ته دوړ لا سنne اوتړل حالکه ایدو سره مزونم کول په د شوراګانو منبرانو کم چې د سواد کې د صوفي سے ډالا و د دې صوفي سے په دې ډلې کې دنه داسې کسان وو چې د دین زیات بظاهر د اسلام درد احکار کاو او چې بیا کله موقع رااله هغه خلک مخالف شو او دا کسانی بند کړه دا مبتل الاسلام و مبتل الكفر و مبتل الاسلام سو کوئی چې دا زنادقه چې کوم داغه چې چا مجوسیان په شان له دو خالقانو قادرو یعنی قائلو چې دنیا کې خالقین دونی یو الله دی بل یا سره آرامن دی او چاوی چې دا زنادقه غا سوق دي چې چا بالکل دین نشته دی او سو کوئی چې دي ته زنادقه زکوي چې یو خدوا زردشت نو زردشت او په دې دایي بیا کتاب لیکلو او دایي کتاب نوم زردشتو نو دوی دغه تابعداري شروع کړه نو دوی ته زنادقه وي ورسره کې دا د زنادقه د زن نه ده نو زنی زردشت دوی د خزه تابعداري وکړه او اسلامي پرې خو سو کوئی دا عبادت الاوثان دي سو کوئی جدا پر روافضو کې لوی ډله وا چا چې علي صاحب ته الهي او د دې زنديقینو چې کوم مشرو دغه رئیس نوم عبد الله ابن سبا او دې په مسلمانانو کې دخل کړو او مسلمانانو کې اختلاف پیدا کړو دا خوارجین دي کله چې حضرت علي ته پته ولګیدا نو دا جمع کړو فاحرقهم وې صدور وبلغ ذلك ابن عباس دا خبر چې ابن عباس په تور رسیدا هغه لو كنت انا لم احرقهم چې چرزه التوي یا معنا ز امیر وې او زما قضا چا منلې نو ما بدونو سوزولي ولی نهي رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله سزا مور کې په عذاب چلا ورکون کې د چغه آخرت کې ور دی ولا قتلتهم لقول رسول الله صلی الله علیه وسلم من بدل دینه فقتلوه چې دین چا بدل کړ نو سزا خو قتل د مرتد سزا قتل ده جی وفي قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني أميد بن حلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعرين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يساق فكلاهما سأل فقال يا أبا موسى وقال يا عبد الله دا ابي موسى الاشعري رضی الله تعالی عنہ وی زلارما نبی علیہ السلام څخه او ما څخه زمنګ د قبيلي اشعرینو نه دو کسانو یو د خي طرف نه ما سره روانو بل د کس طرف نه خو ما ته د دوی د سفر یا د حضرت سره د ملاقات وجه او سبب معلوم نو زچلار نبی علیہ السلام یستا کو میثاق استعمالو فکلاو ما سالا دوارو کسانو د نبی علیہ السلام نا س گورنری عاملیت مشرت وقت چې موږ خو چاته امامان کا موږ خو چاته گورنران کا موږ خو چاته عاملان کا موږ له حکومتي عذرا کا نبی علیہ السلام فقال یا ابا موسی یا رات یا عبد الله ابن قیس د عبد الله ابن قیس د ابا موسی نوم دی قلت ما جو الذي باسك بالحق اسمي پاغزا چته په حق لګلې ما اطلعاني على ما في انفسهما زدنوم خبر کړي په خبره چې پزړه کې وا مطلب دا چې نبی رسول الله د څوک راويستل چې دوی کوئی ما گورنر کا دا ور راويستل بیا الله نبی ماته چې تاسو رجو ماته پته نه و چې دوی امارت غواړي وما شعرت از خبر نو ما چنو ما یطلبان عمل چې دوی تار مطالبه کې دا گورنری دا عملیت فکأنی انظر الى سواکی گویا کہ ما قتل دا حضرت مسواک تا تحت شفته لاندې د شونډې د حضرت نا قال سات نو چته کا یا خدا مسواک دلتا شونډې لاندې چته کې ورته او خبره شروع کړه
وقال حضرت فرمائل لن نستعملو یا یو فرمائل لا نستعملو ٹھیک شو مخی حدیث تیر شوئے دے علامل لا نستعملو على عملنا من اراد جزو غواری ولكن اذا انت يا ابا موسى يا عبد الله بن قيس اليمن ثم تبعه معاذ بن جبل بیا دی ابا موسی پسی نبی علیہ السلام علیہ معاذ بن جبل دادی سمخی مغازی کی ویل دے فلما قدم علی چهر کل معاذ راغه معاذ بن جبل راغه ابي موسی سخا قال وسادتا ابو موسی د معاذ مل مسجد پر بالغ کی خدا فقال انزل رضا وزارجن عنده موساقن چې قتل دی معاذ نو دی ابو موسی سره یو سره پتا اتکړه کې تړل شو قال معاذ ما هذا دا سوق دی قال موسی ابو موسی کان یهودیا فاسلما دیکھو یهودیو او د اسلام قبول کا ثم تهودا بیا اظهار یهودیتو کا یهودی وو مسلمان شو ثم تهودا بیا یهودیت ته رجوع کړه بیا اظهار یهودیتو کا نو قال ابو موسی اجلس کی نہ کنا قال معاذ لا اجلسو ذنکرم حتا یقتل تدجدا یهودی سر قلم شي قضاء الله ورسوله دا د الله فیصله ده او دغه د پیغمبر چې مرتد شي نو سزا سره قتل ثلاث مرات فامر بي فقتل ابو موسی حکم کو دا سره قتل کړی شو ثم تذاکر قیام الليل بیا دوی دواړو مذاکره کوله د قیام الليل فقال احدهما يوي اما انا فاقوم وانام خوبم کوم دکېګم او عبادت کوم وارجو فی نومتی مارجو فی قومتی او امید کوم د اجر او ثواب خپل خوب کې هغه اجر او ثواب چې امید کوم په قیام کې سمانا د شپې دکېګم هم عبادتم کوما او په دې خوب کې هغه ثواب طلب کوما چې کوم د عبادتي هغه څنګه ولکه داود کېګم دې لپاره چې قوت می حاصل شي قیام ثانی لپاره ٹھیک شو لګته چې اوس پاسې دی بار لاړې او تا وګوس کړي دا ستا بار تتلل دا په شان د سبقو زکه چې ځان دې وته لغونه تازه کړه جی باب قتل من ابى قبول الفرائض وما نسب الى الردة باب قتل من ابى قبول الفرائض باب د په بیان د قتل دغه چا چې د فرایضو د قبولیت نه انکار کوي لکه دا حدیث تا مخ کې ویل دی د حضرت صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه لاړ وکفر من کفر من العرب نو پای کې بعض هغه مرتد شو لاړ مسلمه شو او بعض هغه چې هغه وی چې زکات د پیغمبر حق او موږ چاله نه ورکو نو دې سره جنگ کو دریم هغه ډله وا هغه وی چې زکات بالکل فرض دی او اغستل د حضرت خصوصیت اوس کم دی موږ په خپل زکات ورکو اوس موږ په خپل زکات ورکو خیر دی ها څه شي ها نو باز خلک دا چې هغه موږ زکات ورکو خو خپل ثواب دي دوان ورکای سره جنگ نه شوی چا چې زکات د حضرت په زمانہ کې بس خصوصیت او دنیا نه حضرت سے بلاړ او د زکات فرضیت ختم الى او بیان د نسبت د مرتدوالي ته وکفر من کفر معنی دا شو په دې کې دوه ډلې وي یو مرتد شو فلاحقو بمسلمه الكذاب او دیم منکر شو د فرض نه جی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن قيلان عن ابن شعب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابا هريرة قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر يا ابا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحجه وحسابه على الله قال ابو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال
والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو الا ان رايت ان قد شرح الله صدر ابي بكر لقتال فعرفت انه الحق. باب اذا عرض الزمي وغيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح نحو قوله السلام عليك. باب دې په بیان د دې خبرې اذا عرض الزمي کله چې تعریض وکي یو زمي وغيره او غیر د زمینا بسب النبي صلی الله علیه وسلم په بد ویلو د پیغمبر علی السلام ولم يصرح او تصریح په سب نو کړي نو دغه سو حکم دی نحو قوله السلام علیک. تاسو محشی ذکر کړی دی چې امام بخاری رحم الله په دې مسله کې مذهب دا احناف غوړه کړی دی. ګوره یو سړی دی چې هغه زمي دی، توجه دا زمي دی او دی زمي حضرت ته بد وي نو قتل د زمي نشته دی ځکه چې دی خاصم بی دینه دی. البته تعذیر ضرور دی، ایله به سزا ورکول کی ٹھیک شو. او کې چېرې مسلمانو او پیغمبر علی السلام ته سب کړی دي پدې ویل دي نو دې په دې سب مرتد شو او ذمي خاصن مخکې مرتد دي ٹھیک شو. خواغی له سزا فقط د تعذیر ورکول کیږي او دانګي چغې سره کوم معاهده شوی دا دغه نقض هم نکو لکه چې دې بیا غرض فضا واخلي دې په وادي کې ساتو او تعذیر بول ورکو. اما المسلمان خدا نه خاص کې هغه سب د حضرتو کو دا مرتد دی او د مرتد سزا قتل دی ٹھیک شو. او دا مختار د امام طحاوی دی او دا مختار د امام بخاری دی جی. وبه قال حدثنا محمد بن المقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن هشام بن زيد بن انس بن مالك قال سمعت انس بن مالك يقول مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون ما يقول قال السلام عليك قالوا يا رسول الله الا نقتله قال لا اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا عليكم وعليكم اوه نو چې ستاسو یې غوښتو پیوای. وبه قال حدثنا ابن عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت استأذن رأس من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم فقلت بلى عليكم السلام واللعنة فقال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله قلت أولم تسمع ما قالوا قال قلت عليكم. وبه قال ٹھیک اوس ګوره د معاشي او ډیره خسته جمله لیکلې ده چې دا تعذیر دی او قتل ځکه نشته چې دوه خبرې دي. یو خو چون کې تصریح نه ده تعریض دی ورن حدود تندریو او دیمه خبردار ده چې دې کې مقصد د تالیف دی چې موږ ورته سونه وایو نو کې دې شي چې دې زړه اسلام ته مایل شي چې ما کنزل مکرمات سونه وي ممکن ده چې مسلمان شي او په خپل خبرې باندې پیغمان شي جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك بن انس قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليهود اذا سلموا على احدكم انما يقول السلام عليكم فقل عليك باب. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني شقيق قال عبد الله كاني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء ضربه قومه وهلو دا نبی دغه قوم فادموه د وینو نه ککر کړو فهو دا نبی چې يمسح الدم عن وجي د خپل مخ نه وینا پاکولا وهو يقول رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. او سو کجداد پیغمبر علی السلام خپل د شان حکایت دی او دین کو زمو حاشی ذکر کړي چې دا نوح علی السلام دی ويحتمل ان يكون هذا النبي نوح علی السلام او بیا په برغه حاشیه ذکر کړی دا چې نوح علی السلام چې وکړه مسأله بیان کړه بیانولا نو خلق بوه تر دې پورې چې بیهوش وشه او لخ په نبیونی او کوته به دن راخ کا یا دې همر شو چې خون په منګ را نشي دا چې نوح علی السلام په هوش کې راغی ان بیا به دوباره مسله بیان کړه جی.
باب قتال الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال إنهم انطلقوا إلى آية نزلت في الكفار فجعلوها للمؤمنين. باب قتال الخوارج باب دې په بیان د قتل د خوارجو کې. ګوره علماء کرام دا خوارج څوک دي؟ دا هغه ظالمان دي چې دوی خروج کړو د تابعداري د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه، او د دوی ظهور کله شو؟ کله چې د حضرت معاویه او د علی رضی الله تعالی عنهما په منځ کې جنگ صفین وشو یا جنگ جمل وشو، او هغه ډیر کافی زمانی پورې موږ مخکې مغازی شویلو. بیا آخر کې دوی دا فیصله وکړه قرآن عظیم په نيزي اوچت کا فریقین ته چې په دې قرآن فیصله کو، او د فریقین څخه کسان راغون شي په دې قرآن به فیصله کو. علی صاحب معاویه سے په دې راضی شو چې تحکیم باندې راضی شو چې دوه کسان د یو فریق نه دوه کسان د بل فریق نه دوی چې څه فیصله وکړه زمونږه خوښه ده. دا خوارج 8000 کسانو سوکې 10000 کسانو 10000 کسان یا 8000 کسانو، او د عبد الله ابن سبا پارٹی وا دوی د حضرت علی نه انکار وکړ او وی چې حضرت علی د قران مخالف دی ځکه چې دې په تحکیم راضی شوی دی، او حالانکه قران عظیم وی چې ان الحكم الا لله، حکم د یو رب دی، او دوی چې حکم د مخلوق ته اشاره ده، دوی خو د قران منکر دي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن عباس سے دی ملحدین خوارجین او تولیګر چې دوی اصلاح وشي. ابن عباس او د تقریر کې تاسو په تحکیم باندې د کفر وای قران چې تحکیم ذکر کړ دی، په قران کې او تحکیم نشته دی. نو د سورۃ النساء سوال سم حکم ورته بیان کړ. وان حبتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من آلی و حکما من آلها ان یریدوا اصلاحا یوفق الله بینهما. ویل الله پاک دې نو تحکیم نه خوښ کړي، یو حکم من آل زوج بل حکم من آل زوجه، او کې دوی به اصلاح کوي. نو دې تقریر نرستو تقریبا 3000 افراد ای مسلمان شو او د خپل خروج نه توبهګار شو، توبه تایب شو، او باقی چې کوم د 10000 کې وزره پاتې شو نا په دغه صف خپل خروج باندې پاتې شو رغی سره قتالو. باب قتال الخوارج والملحدین کلا بعد اقامت الحجت علیهم چوجت په قائم کې حجت مانسه دغی چکم شکوک دی دغی چکم شبهات دی دغی ازاله بکای چې به تاسو ولې انکار وکړ او دغی جواب وکای. وقول الله تعالی او بیان دې قول د باری تعالی وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين لهم ما يتقون. يبيننا دا ثابت شوا چې ملحد مخالف دغی د شبهاتو جواب وکای. وکان ابن عمر يراهم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یراهم غنل به خوارج شرار خلق الله د مخلوقات د الله کې سخت ترین خلق تشوا. وقال انهم انطلقوا الى آیات دوی روان شوی دي آیتونو ته، یعنی تعویل د آیتونو کوي. نزلت فی الکفار چې د کفار په کې دي وجعلوها للمؤمنین هغه په مؤمنانو چسپان کړه. دې ټکی ته چوغوري کنه دا مخالفین وای دوی هم د مشرکین او آیتونو په مؤمنانو چسپان کوي، هغه د مشرکین او آیتونو په مشرکین چسپان کوي، خو په چا کې چې شرکی باغی چسپان کوي، او چې کوم مسلمان دي نو خاشا وکلا خو دې پوي کې نه بدیوان جی. وفي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثمة قال حدثنا سويد بن غفلة قال حالي إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لا أخر من السماء أحب إلي من حضرت علی سے فرمایا کله ز حدیث بیان ممتاز ہوتا د پیغمبر علیہ السلام نے وہ حدیث فوالله قسم دی په الله باندې
لعن اخر من السماء چې زرا ورځګم د اسماننا او تاسو نشما احب الیا دار الغردی من ان اكذب عليه د دینه چې په پیغمبر سیب دروغ ویم معنا دروغ نه حقیقت بیانوم جی واذا حدثتكم فيما بيني وبينكم او کله چې تاسو خبره کوم هغه خبره چې زما او استاد مینس کې د معاملاتو د جنگ نوي نو فإن الحرب خدعه خدعه جنگ خو یو تدبیر دی په پای کې زه خپل یو تدبیر ښکار کوم کای کې د حقیقت نه زائد نه خلافی نو هغه د تدبیر په تور کوم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر زمان خداة الأسنان نو عمره صفاء الأحلام كم عقلي يقول من خير قول البرية دې کی تقدیم دے یقولون قول خیر البریه یقولون قول خیر البریه وای بدی وینا داغه شخصیت چې د کائناتو کې افضل دی چې محمد علی السلام دی جی لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وسعيد بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسأله عن الحرورية أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ما الحرورية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منهما قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن يقول فرما يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها دانیو چې یخرج من هذه الامه ویلو یخرج فی هذه الامه قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتهم سمانک سپک بغنه تاسو مزخپل دای مزونو سرا یعنی تاسو مزونو خو دو کوي دو يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم مرون باندې کته کی يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نسله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء. دا حدیث مکه تیر شوی د خدارو سو حدیث کې نور الفاظ راځي معنی درته کومه چې سام غشي ته وای کنه اله نسلی نو ګوري دی خپل غشي ته ویلا رصاصه او دغه هغه پټه تا فیتمارى فی فوقه نو دې دای په سو کې باندې شک کې چې وینشته یا نشته ده حال علقه بها من الدم مشون معنی دا لکه لیندنه دا غشه ته چې را اخلاص کې ښکار لوای پوری توزی وینه ور سره نن خلی نه نيزي سره نه غشي سره نه دغه پټه سره ٹھیک شو نو دغه سي لکه لینده چې صفا ستره د ښکار نه بار شو دا دوی صفا ستره د ایمان نه بار وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب قال حدثني عمر أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر وذكر الحرورية فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية باب من ترك قتال الخوارج لتألف وألا ينفر الناس عنه. باب من ترك قتال الخوارج باب دې په بیان د هغه چا چې پری خود وی جنگ کول خوارج سره لکه خوارج چې دي مستحق دي چې ته جنگ وکې لیکن دې ورسره جنگ نه کوي او مقصد دې تألف دی چای کې تعلیف راشي موقوله ملاو شي ممکن د چې د خپل خروج نه خارج شي ٹھیک شو خروج نه انکار وکي او خپل هغه غلط نظریه پریږي دي او اسلام تراشي والا ينفر الناس عنه او د دې وجنه چې خلق متنفر نشي د امیر د مسلمانانو نه دوه خبرې وي لکه ټول جنگ کې لستان استاب مرګورو کې تنافر پیدا کیږي ٹھیک شو یا په خوارجو کې بغاوت پیدا کیږي نو تالیف قلب اور عدم تنفيذ د خلق په تور باندې تاغي سر جهاد موقوف کی نو دا جائز دي ٹھیک شو جی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر بن زهري عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله ذو الخويصرة التميمي دا هغه لوی خارجي و فقال عادل يا رسول الله قال ويلك ومن يعدل اذا لم اعدل قال عمر بن الخطاب اذن فاضرب عنقه قال دعوه فان له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في قززه فلا يوجد فيه ينظر في قززه ٹھیک شو کنه یعنی چته ګوري
او دای په قزز کې قزز خو پیژنه کنه هغه پاله هغه د غشي هغه سر کې چې کوم اوس پنه ده فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نسله فلا يوجد نسل پیژني هغه دا پوری پټه چې ګوري دای په پټه کې فلا يوجد فيه شيء نه ثم ينظر في رصافه فلا يوجد رصافه یعنی پیکان ته وای دغه هغه پړې تړل شي دا ثم ينظر في نزيه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرس والدم آيتهم الرجل إحدى يديه أو قال صدييه مثل صدي المرأة وقال مثل بضعة بضعني بضعها قد سبق الفرس والدم آيتهم رجل دغینا خدادا اغي علامه دادا رجلن دودي مشر یو سړی دی احدى يديه یو د لاسونو دغینا او قالو سديه یو د سینو دغینا مثل صدي المرأه یعنی دغه دو سینې دي کنه دا یو سینه دمره غټه ده لکه د خود سینه چی خم لکه چې لاس کې راځي او یا دا لاس نه وي یا دا لاس چې دی د دې دا ګوتی تا په غوخو کې نختی دي لکه دا بالکل غوخه شوی دي داسې دي او قال مثل البضعه یا په مثل د ټوکري د غوخه دي تدر درو چشړپیږي تدرمن شړپیږي په دې ها یا خجونا علی حين فرقه من الناس ابي خارجي یعنی اوسې دوی هغه وخت جدا کېدو د خلقو د دیننا قال ابو سعيد اشهد الله سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم واشهد ان عليا قد رمى انا موجي گويكم تعالي سے دا خلق وجل وانا معهم جيء بالرجل وی فدغه وخت یو سره راويسته شو على النعت الذين اتى النبي صلى الله عليه وسلم هغه صفات چې پیغمبر بیان کړو یو سره راوي ايو صديه په صديه المرأه یا لاس داسو قال فنزلت فيه ومنهم من يلمزك في الصدقات وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا يسير بن عمرو قال قلت لسهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا قال سمعت يقول واهوى بيده قبل العراق يخرج منه يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرميه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعه حتى تقتل فئتان دعواهما واحد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم باب د بیان د دې قول د پیغمبر علیه السلام دا د پیغمبر علی السلام معجزه وا او د نبوت حقانیت ده لن تقوم الساعه هرگز به قائم نشي قیامت حتا تقتل فئتان تر دې چې به جنگي کې دوه ډلې دعواهما واحد چې دغه دعوه په خپل منځ کې به یو وي او دین مراد تاسو حاشیه تفصیل ذکر کړل مراد دین هغه فئتان دي یو فئه علی سیبوا او بل فئه د معاویه سیبوا دعوت د دوړو یو وا سمانا دوړ د اسلام مدعیان علی سیبم او معاویه سیبم نو دعوت د دوړو یو ده دوړو دعوت اسلام دی یعنی دوړو مسلمانان دا یو باندې شو دوړو مسلمانان وی نو معلومه چې په دې قتال سره دوی د اسلام نه دی وته تو معنی چې دعوا مواحد دعوی یو وا څه رضا الله او ځکه چې دای هغه حروف چې کومو نامو په اجتهاد سره علي سمو وی چې دا باغیان دي نزي وجن د باغیان وجل د الله حکم ته جایز دي معاویه سی وی چې په دوی کې دنه قاتلین عثمان دي حضرت قاتل عثمان بدلا اخلم اگه نه پس په الله تعالی علی بیات کو دعوا مواحد اجتهادی مسأله وا او د دوړو میشن چې د رضای باری تعالی تشوا او دوړ مسلمانانو جی وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تقتل فئتان دعواهما واحد ستاپ دی عاشق کی اعتقاد د هر یو چو هغه حق اعتقاد د هر یو چو نو پدیو چې ز په حق ما علي سیوی ز په حق ما معاویه سیوی چې ز په حق ما دوړ خو په حق کې دی شونه او دا دعوی اجتهادي وا تښو او نور مشهور خبر اند اهل سنت والجماعت سره
العلی مصیب والمعاویه مخطئ. ٹھیک شو؟ لیکن لهما اجر لاحدهما اجرين وللثاني اجر واحد. ٹھیک شو کنا؟ دوار فریقین ماجور، خالی سے ماجور په اجرین سره، معاویه سے ماجور په اجر واحد سره. ٹھیک شو؟ د مجتهد مخطئ کنا دی. باب ما جاء في المتأولين. باب دې په بیان د متأولینو کې. ګوره مولانا صاحب یو انکار دی یو تعویل دی. متأول معنی دی یو آیت تعویل کوونکې. محدثین ذکر کوي متأول فی الآیت دې معذور دی او عند الکل دې د ملامتیان سره متروک دی. یعنی متأول دی، متأول معذور دی عند الکل او غیر معلوم دی، یعنی د ملامتیا مستحق نه دی چې ملامت کړي شي. خو البته چې تعویل هغه معتبر دی چې هغه د اصول د تعویل نه، چې د قران د یو آیت داسې توجیه ذکر کړي چې هغه د نص سری مخالف ني، او اصول د لغت او اصول د تفسیر او د عربیت نه خلاف ني، نو پای کې دې متأول سری غیر معلوم دی. لکه هغه د فرقان آیت دی چې عمر سے یو شان لوي او بل مرګري بل شان لوي او نبی علیہ السلام څخه جلال او خلاف کو محمود سنو جی. وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن زبير ان المسور بن مكرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري اخبره انهما سمعوا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فكيف أصابره في الصلاة فانتصرت أصابر معنی چې ما مسکور ما چې پدې مسکی په حمله وکړه حتى سلم فلما سلم لببته بردائه او بردائي فقلت من اقرأك هذه السورة قال اقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له كذبت فوالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها فانطلقت اقوده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وانت قرأتني سورة الفرقان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله يا عمر اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأت فقال هكذا أنزل ثم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع السفير وحدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن زهري قال اخبرني محمود بن الربيع قال سمعت ابان بن مالك قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل اين مالك بن دكان فقال رجل من اذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رجل منا ځان لکه چې پته ورجه یو صحابي وي چې ذاک منافق دی لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقوله يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال بلى قال فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن فلان قال تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عتية فقال أبو عبد الرحمن لحبان بس ګورا رسو روایت را روان دي روزه خاص روزه حج کې اختلاف دي. خدا مسئلہ یاد کچ ابو عبد الرحمن اور حبان ابن عطیہ صاحب دودی مابین کې د علی رضی الله تعالی عنہ مبارک خپل میز کې نزاع راغله. چاوی علی سے داسی ابو عبد الرحمن او د حبان ابن عطیہ په میز کې په بار د حضرت علی سے اختلاف پیدا شو. دغه د ذات مبارک اختلاف پیدا شو. فقال ابو عبد الرحمن لحبان ابو عبد الرحمن حبان تو لقد علمت الذي جرأ صاحبك على الدماء فوشي ز خبر ما حبانا بار هغه سیز باندې چې جری کړي دی او بادر کړي دی ستام مشر په وینو تیولو باندې او مراد صاحبکان یعنی علیان دی. البته سره عبدالرحمن او د حبان په منځ کې حضرت علی سے په دې قتال باندې باس وشو. چاوي 40 سے خنه دي کړی عبدالرحمن وی
حبان وی چې خې کړی دي. نو عبدالرحمن صاحب حبان توی ز خبره ما هغه سیز جرأ صاحب کالت دیوا چې ستا دا مرګره علي دې په ویني تویولو د معاویه صاحب او دغه د مرګو چې جری شوی دی هغه وجه د جرأت ما ته معلومه ده. وقال حبان وی ما هو لا بن لك لار د مرشه غصه خبره ده او دا د عربو دستور. قال عبد الرحمن وی ابو عبد الرحمن سمعت يقول ما اوریدو دا چانا دالی صاحب نا چاغي وی. وقال ابن حبان وی او شکنا حبان وی ما هو تاسو ته اوریدو دي. قال ابو عبد الرحمن وی چې علي سے ویلو باسری رسول الله صلی الله علیه وسلم. اے دا واقعا چې کوم واقعي باندې پیغمبر علی السلام علي سے سره د نور دو مرګونه لګلو چې لال چې روزه خاص یو خزره او دغه څخه خط ته غراوړي ٹھیک شو او اخت یقیني و هغه څخه نو دارنګي علي سے ته نبی علی السلام ویلو پوښ کنا چې تاسو په جګړه راځي اور عمار چې کوم دی د به د فئه باغیانه وجل کیږي. نو معلومه شو چې عمار خو علي صاحب سره نو علي په دې باندې جری و چې زه په حق باندې ما لکه چې عمار ما سره دی. جی فأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا مرتدن وكلنا فارس فقالوا انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج. قال ابو سلمة دلته حاج دی ٹھیک ده او اصل کې دا حاح دی خو چې کتاب خلاصي کې نو تاسو بیا وایي چې صحیح خبره خاص دی. قال ابو عوانة فإن بي امرأة معها صحيفة من حاتب بن ابي بلعة الى المشركين فاتوني بها فانطلقنا على افراسنا حتى اتيناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصير على بعير لها وقد كان كتب الى اهل وقد كان تاقي سرود حاتب ابن ابي بلعة كتب دي خط نکلو اهل مکه بمسیر رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر د پیغمبر علی السلام پرادی د حمله په مکه باندې. فقلنا عين الكتاب الذي معك قالت ما معي كتاب فانخنا بها بعيرها نمغكين وفاغي اشتاغي. فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا فقال صاحبي ما نرى معها كتابا. قال فقلت لقد علمنا ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حلف علي والذي يحلف به لا تخرجن الكتاب او لا اجردنك زبطان کپڑے کو ذکر ہوئی. فاهوت الى حجرتها وهي هغه بډیا خپلتا وهي محتجزه او دا بډې باندې تاون کې یو صادر چملای ویږي نه کنه ها. فاخرجت الصحيفه فاتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فاضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاتم ما عملك على ما صنعت. فقال يا رسول الله ما لي الا اكون مؤمنا بالله وبرسوله ولكني اردت ان تكون لي عند القوم يدفع بها عن اهلي ومالي وليس من اصحابك احد الا له هنالك من قوم من يدفع الله به عن اهلي وماله. قال صدقا فلا تقول له الا خيرا. بس دینه معلوم چې صحابه تنقید نه بالا تر دي. حاتب سمر لوی کار کړو یا جناب لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. بیا امراض فاش کړ د لوی ګناه ده لیکن چونکه دې بدری دې صحابي دې لا تقولوا له الا خيرا کې خصفت کول شي نو ډیره خدا او کینه نو چوپ به تری ده. قال فعاد عمر فقال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فلأضرب عنقه. قال وليس من اهل بدر وما يدرك لعل الله اطلع عليهم. فقال دې کنه سوای ورته مو یا فقد اوجبت لكم الجنه فغروا رقت نو دکی شو د اوخ کو نسترګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. فقال الله ورسوله عالم. قال اسو کې عینا عمر دې سترګه د عمر د اوخ کو ډکی شوی. قال ابو عبد الله قاقن اصح ولكن كذا. قال ابو عوانة حاج. قال ابو عبد الله وحاج تصحيف وهو موت وهشيم يقول قاقن. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب یعنی حاج لفظ دې تصحیف دې غلط دې کافر نه لفظ شوی دا او اصل کې دا خاخن دې او قد مر خاخ. کتاب الاکراه دا کتاب دې په احکام د اکراه کې چې اکراه په کوم ځای کې معتبر ده او په کوم ځای کې معتبر نه ده او مکراه باندې ګناشته او کې نشته ده. ٹھیک شو نو دغه صورتونه دي او د مکراه معامله چې ده دا د مکراه معامله جایز ده او کې جایز نه ده. دارنګ د مکراه
نکاح سو حکم دے او دارنګ د مکرهی بدکارې سو حکم دے نو احکام متعلقه بالاکراه نو اکراه په شرع کې د دې اعتبار شته دی چې مکراه چې کوم دین غیري ماخوذ دی باب قول الله تعالی د اکراه د اثبات لپاره او په مکراه باندې عدم مؤاخذه لپاره امام بخاری د آیت نه استدلال کوي الا من اکرها وقلب مطمئن بالایمان چې یو سړی ته سو کلمه د کفر وای چې دا وایا او زړه مطمئن په ایمانو او اصل بچاو دا ذات لپاره سرسری ویلا ته جرم نشته جی ولكن من صرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله یعنی د زړه کلمه ویلا کفر بیا خو د ماخوذ دی عند الله وقال الا ان تتقوا منهم تقوا وهي تقيه ګورا الا ان تتقوا منهم تقاتا وهي تقيه بچکول د ځان دی الکه کافر سره د معاملات او مسأله ده تو کافر سره مواسات په درې قسمه ده یو مواسات قلبی ده یو مواسات مدارات قبیله نه ده او یو مواسات لسانی او معاملاتی ده مواسات قلبی هغه بالکل حرام ده چې ته د زړه یو کافر سره دوستی ساتي زړه یو کافر لا خوخه دا خو بالکل حرام ده لا تتولوا قوما غضب الله علیهم دریم د مواسات د مدارات قبیلینا اوس مدارات لکه خې خبرې خندا ټک ټکلې خنداګانې چې تو سره وکي اوس کې چې دې مدارات سره ستادین زخمی کیږي بیا دا حرام دی او کې مدارات سره ستادین باندې زخم ناراضي بیا یې جوړ تاسو مخ یو باب ویلو ډېر قیمتي د بابو چې خلق سره معاملات کول شي خو په داسې حیثیت سره چې ستاسو دین په زخمی کیږي نه دریم مدارات د معاملاتو دي الکه سودا پکاره ده او بل چا څخه نشته ده نو ته دغه نه کې سودا کې نو ګناه نشته ده هغه بل بازار کې بل چری څخه هغه سودا وی بیا به د کافر نه کوي سودا وهي تقیه المعنى د بچ کول د ځان دي د شر د کافر نه جی وقال ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض اوس ګور معلومه شو چې دا د مکرهین قبیله نو کنه مستضعفین مستضعف اندر سے مکراوی ځکه خپل کار باندې طاقت نشي لرل خو مکرا شدي قال ولم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها الى قول عفوا غفورا وقال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الى قول نصيرا قال ابو عبد الله فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما امر الله به والمكره لا يكون الا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما امر به بس شكرا قال ابو عبد الله امام بخاری وی فعذر الله المستضعفين الله قبول کا عذر د مستضعفین عذر مان پوښ کنا اے جعلوا معذور یعنی قبل الله عذر المستضعفین مستضعفین الله معذور وګڼل عذر قبول دے دا سوق دی الذين لا يمتنعون من ترك ما امر الله به معنی یاد شو الذين داخل لا يمتنعون اے چې دوی ځان نشي منع کوله من ترک ما امر الله به د پرې خودو دغه حکم نه چې کوم الله ورته ویلي مانس الله کو ورته حکم کړ دې چې تاسو هجرت وکړئ او ترک هجرت دا ګناه دی لیکن دوی د ترک هجرت نه ځان بچ کولی نشي یعنی هجرت کولی نشي یاد شو لا يمتنون من ترک ما امر الله به ځان نشي بچ کوله د پرې خودو د هغه حکم نه چې الله ورته ویلي دي نو معنا الله وی هجرت وکړئ ترک هجرت مکه وای دوی د ترک هجرت د ځان بچ کولې نشي یعنی هجرت کولې نشي دویمه خبره والمکره مکره چاته وی لا یکون الا مستضعفا مکره هغه چاته مکره نی مگر هغه څوک چې مستضعف وي یعنی کمزور ګڼل شي غیر ممتنع من فعل ما امر به سمانا نی دې منع کړی شوی
دا فعل نه چې دې تامر کړی شوی دی معنا دې ځان نشي بچ کولای مته نشي بچ کولای دې ځان په فعل دا غسی سره چې دې په ام مامور ګرځول شوی دی لوځ اقرار د مخلوق نه معنا د کلمې د کفر نه وینا نه دې ځان بچ کولای نشي ځکه چې مکراه دي د بل تر په دی باندې زور راغله دي نو دې د کلمې د کفر نه ځان بچ کولای نشي ها وقال الحسن والتقية الى يوم القيامه وقال بس حسن وی چې تقیہ تر قیامت پوری جائز ده مراد دغه تقینه هغه تقینه چې کوم شیغان قائل دي مراد تقینه بچاو د نفس د شر د کافر نه بچاو د نفس شر د کافر نه په صورت جائز سره تر قیامت پورشته لکه الا تتقوا منهم تقا کافر شر ته رسي ته په ظاهري تور باندې تا السلام علیکم ورته وایا ونه چې کنه انو د تقیو نو ادا جی وقال ابن عباس في من يكره اللصوص فيطلق ليس بشيء وبي بس ابن عباس ویلی فی من فاغچا یکره اللصوص سمان اکراو کی پاگے مانے غلا فیطلق او تے خضر طلاق کی لیس بی شین دائی شین دے تو مطلب شو دا ابن عباس سے فتوہ دا غلا رال بغلا او یو سڑی باندے ٹھیک شو اور کورته چې ولا کوشله نو ټوپا کې ولا پسینه کې خدا اواته چې خزه طلاق کړه دی خپل خزه طلاق کړه لیس بشین دا طلاق واقع نشو دا فتوا د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا لیکن موږ چې صلات جدهن جد واضحهن جد جی وفي قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات وبه قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن هلال بن اسامه ان ابا سلمة عن ابن عبد الرحمن اخبرهم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعو في الصلاه اللهم انجع عياش بن ابي ربيعه وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد اللهم انجع المستضعفين من المؤمنين اللهم ارشد واتقك على مصر وابعث عليهم سنين كسنين يوسف باب ما اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر باب دې په بیان د فضیلت تاغه چا چې ورکی وهل او وجل او ذلت په کفر باندې مانسه یو سړی دی هغه چا کفار ال ایو مسلمان راګیر کا چې ته کفر اختیار کا پوښی کنه کینه موږ دی وਹੋ هغه مړ مې کوي کفر نه اختیار وما ٹھیک شو ذلت د دنیا ورک په عدم کفر باندې ضرب غورک په نه کافر کې دو باندې زیاته غورک په نه دا افضل دی لکه په دې کې د حضرت سعید ابن زید او د حضرت عمر سے د خور ذکر دی جی وفي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الصافي وقال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحب الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار وبه قال حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن اسماعيل سمعت قيسا قال سمعت سعيد بن زيد يقول لقد رأيتني وأن عمر موثق على الإسلام ولو انفز أحد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا أن ينفز سعيد بن سليمان حدثنا دے ذکر کی سمعت قيسا قال سمعت سعيد بن زيد دا سعيد بن زيد چې کوم دینو دا د عمرو بن نوفل نه سید ښا سعید ابن زید ابن عمرو ابن نوفل نو دا زید ابن عمرو خلوی موحد سره تیر شوی دی دوی لقد رایتونی ما دا خبره یاد ده وان عمر موسیقی علی الاسلام عمر سے ز تړلو ما پوجي د اسلام ما اسلام قبول کړو او شکر سعید وی او زه عمر سے زما او خو وندای خور ما په نکاح کې وا خو زه تړلو ما ولو پوجګنا ولو ان فز احد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا ان ينفض څه مطلب شو یعنی اسلام نمخ کی زم خلقو تړلو ما عمر سے تړلو چې ته مسلمان شي والی بس اوس دین رسو بل خبره ده تاسو په عثمان چې کم یو ظلم او زیاته شروع کړي دي لوین فض احد
کې دړي شي وحد علام مما فعلتم بعثمان هغه ظلمونو چې نن تاسو په عثمان باندې کوي کان محقوقا ان ينفذ دا ډیر مناسب دي او ډیر لایق دي په دې غر باندې د ټوکړي شي لکه چې بادشاہ وخت او لوی محسن امت ته او تاسو هغه چې محاصره کړی دی جی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرد قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا لا تستنصروا ألا تدعوا لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيغفر له في الأرض فيجعل فيها فيجعل بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمسك بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وما يسده ذلك يا دادis ما کې تیر شوی دی کنه کنه تیر شوی ها تیر شوی چلو والله لا يتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه بس ولا نه بيریږي دې مگر د یو رب نه من الله نه بغیر بلی چایر نه والذئب او نه بيریږي راعي په خپل کندک باندې سوا د ذئب نه بس والذئبات ذله نه بيریږي راعي په خپل کندک باندې سوا د ذئب نه ایک د شرمخان وین ویوا انسان به چا کنډک او چا بيزن شي پټوله باب فی بیع المکره ونحوه فی الحق وغیره باب د بیان د بیع د مکره یو سره ټوپک دی ورته کې خود جبر د ګریدام دا کتاب برابر خامخه خرڅای ٹھیک شو کنه او یا به بس کو ځکه چې مولوی سی وای نو بیا دا مسله کې 11:30 نور برشن بیا خوند ها او ها الته 15 نو دا تاسو په کې تاسو مدرسه